الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. مخي تذكير بأيام الله ذكر شو او دا ادله د ابطال الشرک الله تعالی ذکر کوي چې شرک دا یو ناحق عمل دی. نه فرمایي قل او یا حبیبا یا ایها الناس یا خلقو ان کنتم فی شک من دینی، کتاسو په شک کې د دین زمانہ، تاسو د قران پاک نه په شک کې فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله، ز عبادت نکوم دا چیزونو چې تاسو عبادت کوئ ما سوا د الله نه، زه تاسو سره په شرک نه شریکېږم. ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم، ز عبادت کوم دا الله چې تاسو له وفات ترکئ، تاسو له وفات ترکئ. وامرت ان اكون من المؤمنين، ما ته حکم دی د الله چې شم د مؤمنانو. وان اقم وجهك للدين حنيفا، ما ته حکم دی چې زقایم چې تقایم کا اے پیغمبره مخبل دین ته حنیفا چې اوریدون کې د باطل نه حق دی. ولا تكونن من المشركين، ما ته حکم دی چې شرک مکوا. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، او ما بلا عبادت مکوا دا غسدونو چې نتا ته خیر در رسي. کته عبادت نه کې نتا ته نقصان نشي در رسوله، کته عبادت کې لا ينفعك نتا ته خیر نه در رسي. فإن فعلت كچرتا بت پرستی وکړه فإنك إذا من الظالمين، شیبت د ظالمانو. وإن يمسسك الله بضر، کچر ورچیږي تا الله تعالی په یو تکلیف سره، دغه تکلیف دا بوتان نشي لرکول. فلا کاشف له الا هو، لرکون کې دغه مصیبت نه ده مگر یو الله دی. وإن يريدك بخير، کتا ته خیر ورسي فلا راد لفضل، نشته ده واپس کون کې د فضل د الله. يصيب به من يشاء من عبادي، رسي الله تعالی خيرون لرا چاته رسي من يشاء من عبادي، هغه چې د الله خوښي د بندگانو خپلونه. وهو الغفور الرحيم. قل يا ايها الناس، يا حبيبا اے خلقو قد جاءكم الحق من ربكم، راغله تاسو ته حق بیان د جانب در تاسو نه. اے انسانان، که يهوديان یې که پیرنګیان یې که هر قوم والا یې، تاسو ته الله تعالی حق را لېږلی دی. فمن اهتدى، چا چې هدایت قبول کو، فانما يهتدي لنفسه، خیر د ځان. ومن ضل، څوک چې بې لاره شو، فانما يضل عليها، بېشکه دی ګمراه کېږي په نفس خپل باندې، خپل نفس ته نقصان رسي. وما انا عليكم بوکیل، واتبع ما يوحى اليك، اتباع کوا د آیاتونو چې تا ته وحی کېږي. واصبر، او صبر کوا حتی يحكم الله، حتی چې فیصله وکړي الله تعالی. صبر کوا، خیال کرا لکه تا بتا تعالی د جهاد حکم نشته دی، تر فیصله د الله پورې صبر کوا. وهو خیر الحاکمین، او دا الله پاک بهترین فیصله کوونکی دی، بهترین فیصله کوونکی دی. چونکه دا مکی صورت ته، مکی صورتونو کې د جهاد حکم نشته دی، ځکه الله تعالی فرمایي چې واصبر